بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء لأنه موجب التصرف. کجیدا بیان د کفالت شروع د تعریف مر لکړو او بهم دو قسمه د کفالت بیان کړیو: کفالت بالنفس، کفالت بالمال. او بهم د کفالت بالنفس داغه د الفاظ بیان کړو چې کوم صيغو سره الفاظ سره منعقد کیږي، نو څه احکام ور سره بیان شویو. باقي یو حکم نن بیانې د جامع صغیر مسله د امام محمد رحم الله ذکر کړی دا چې کله یو کس د بل د نفس کفیل جوړ شو، مثلا د یوسف قرض د بخالد باندې او ما یوسف ته ویل چې د خالد بدر تر حاضرو ما، نو به ورته ما ادم ورته نو ویلی چې حاضر مې کو نزب بریما، خو بس چې حاضر مې کو بری شم، ورته ویلی می وک نو مې ویلی. یو مسله دویم ما چې یو به حاضر کو ورته کاغه به قبله او کني قبله ازما غاړه خلاصه، دا دو مسلې بیان شو، بیان کړی دي د عبارت کې پوه شوي به او ته وګورئ. قال امام محمد رحم الله فرمایي: ومن کفل بنفس آخر، څوک چې کفیل جوړ شي د بل د نفس، لکه زه د خالد د نفس کفیل جوړ شوم، ولم يقل دام یوسف تنو ویلی مکفول له تا چې دا دفعت الیک فانا بریء، کله چې ما تا دا وسپارل نو زب بریما، دا مینو ویلی. فدفعه الیه، بيدي كفيل دا مكفول بالنفس واصبروا إليه مكفول له تا فهو بريء بريشو. وجه سره لك دا خو نه دی ویلی چې زه ببری ما، نه جواب دادی مولوی صاحب دا براءت په کفیل بالنفس کې د سپارلو سره خپل راضی دا دغه حکم دی، دغه موجب دی. دا موجب بیان که څوک وکي او کنه کې موجب راضی، د حکم بیان که څوک وکي او کوینه کې بس حکم راضی او سړي خزي ته ویل ته طلاق ای او دای ور سره ونه ویل چې ما د الفاظ ویل نه ته ما نه جدای او کوي ویل بهر حال جدا کیږي دي نه رسې پی وګوره. لانه ذکر د براءت چې ګوره مصدر دیکھا لا یذکر ولا یونس، دوړو زمایر ته راځي کېدل شي. لانه براءت چې د موجب د تصرف دی، یعنی کفالت بالنفس دی، نو کفالت بالنفس کې چې وسپارل حکم خپل راځي موجب، فیثبتو نو ثابتی کی بدغه براءت بدون تنسیس علیه، بغیر د تسرین باغ باندې کې تسرین نه کړي. بل مثلا بیان کړي و ولا یشترطو قبول الطالب، طالب ما تستویل مکفول له ته طالب هم ویل کیږي ښا، نو شرط نه دی چې قبول کی طالب مکفول له قبول کی چټک دما تسلیم کړو، تا چې کوم شمه د وسپرلو ما قبول کو کدا یې نه ویلم بس خبره ختمه. لکه څنګه چې دیونو په قضا کې امدا هدایت ما منی قرض زما او ته روپۍ وسپارلې کای قبلې کني قبلې زبري شو. ولا یشترط شرط نه دی قبول د طالب چې مکفول له وای ما قبول کو تسلیم درا، کما فی قضاء الدین کې دغه شان ده. ولو سلم المکفول به نفسه من کفالته صحه، هم دې مسله کې کفالت بنفس کې زه د خالد کفیل جوړ شوی ما د کفیل بنفس خپل لاړې او مکفول له ته طالب ته ځان وسپارلو بهم زبري شم، خبر ختم شو. ولو سلم المکفول کشری وسپارلو مکفول به، څوک چې مکفول به دی کنه طالب ته ځان وسپارلو نفسه خپل ځان من کفالت یو د کفالت دی حیثیت نه وسپارلو صح سیدا کفیل به بری شي. ولی کفالت کې قانون دا دی چې کفالت بالمال یو کې بالنفس وي، کفیل نم مطالبه کولای شي او د چانم کولای شي، مکفول عنه نم کولای شي، دوړو نه کولای شي کنه. نهاري ونه مطالبه ده، نهاري یو کسبارلو کې خبره ختميږي. لانه زکدا مکفول به بالنفس چې ده مطالب بالخصومه، دنه مطالبه د خصومت کېږي، غسم جګړه کولای شي. نو ما ته څنګه د حق د زیو د وسپارم د صيغتم حق دی چې هغه ته ځان وسپاري. فکان له نو مکفول عنه چې دی اوس چې مکفول بالنفس جوړ شوی در بار ولایت د فشته ځان ته وسپاري. او بل وره ما څوک کفیل جوړ کړلو دا یاسین می کفیل کولال شاله کدا
مکفول به چې دا مکفول له ته وسپاره وغه وسپارلو یا می څوک دغه جوړ کو دا رسول چې ورته وای نو هغه وسپارلو به ما غاړه خلاصيږي وکذا اذا سلم ودغه شان کفیل به بریکيږي کله چې وسپاري دغه مکفول به او مکفول له الیه مکفول له تا تاسو پیږي کنه به اورا وکذا هم دغه شان کفیل به بریکيږي اذا سلمه کله چې دا مکفول بالنفس دا وسپاري الیه مکفول له تا څوک وسپاري وکیل د کفیل او د وسپاري او رسول یا دا کوم رسول وی څوک نائب ځان له جوړ کړي لقيامه ما مقامه ذکر ادواله چی رسول چی پیغام والا او وکیل دا دواړه قائميږي په مقام د اصل کفیل باندې ته کفیل اصلو پوهیږي کنه به مکفو د سیوایا لقيامه ما زکا وکیل او رسول دا قائميږي په مقام د کفیل باندې هغه مرسل له هغه موکل له تاسو ورسېدلې قال قدري مولا فرمایي فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يوافي به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحذره إلى ذلك الوقت لزمه زمان المال برو ګورې ټول یو پیری وما دې یوسف 1000 روپۍ مثلا پوری دي خالد پوری او ما یوسف ته ویل کچري مثلا سبا پوری تا دا روپۍ درونه سپارلې نو اچھا به وره د دې یوسف روپۍ د خالد باندې زر او زه د دې یوسف د پاره د خالد د طرف وکیل بالنفس جوړ شو مچاله یوسف خالد بتا تسپارما او بلم وره که سبب ورته ته د روپۍ خپل در نکړي روپۍ هم دی پما نو چې کله سبا رااله او خالد روپۍ یوسف ته ورنکړلې پس ما مانی روپۍ مراله کا او ور سره کفالت به نفس هم د دواړه کفالتونه روانه رال معلوم روانه رال وسره کفالت به نفس هغه حاضر ولم دي کا وګورئ ولی دلته د کفالت بالمال چو کنه کغه روپۍ درونه سپارلې به پمایي کفالت بالمال شرط پوری معلق کو شرط څو کاغه درونه سپارلې سبب پوری پما باندې او کفالت بالمال کې کفالت بالمال شرط پوری معلق کول د ټکی متعارف شرط پوری او دا متعارف شرط د خلک دغه شان کین په نه شولې پی نه دواړه کفالتونه زه دواړه دوه کفیل شوم بالمال هم شوم ځکه شرط موجود نشو بنفس د مخ کې نه وګورئ دا مسله ورستم راشي فإن تكفل بنفسه كشري مثلا زكفل جوړ شما د نفس خالد على انه بدي الا على انه لم يوافي به بدي شرط کچری خالد وفاونه کی بدی پیسو باندې الی وقت کذا پوری نفو ضامن نذبهم دا کفیل وایز بضامن مال ما دا پیسو کمی چې بدی دي دا بس دوبار دویم کفالت شو مثلا وهو 1000 غزر روپی فلم يحذره الى ذلك الوقت اچھا جی هرکه ما خبره بدل وکړه لکه به دغه کې دي صورت مسلې ده اورانه مې وکړه د دې یوسف 1000 روپۍ قرض پورې دی چا خالد پورې ما یوسف ته ویل کدا خالد متا ته صبر درونه سپارلو زده د خالد د نفس کفیل جوړ شوم کفالت بنفس او به مې ویل ک شریطه ته مې سبا درونه سپارلو ما وخت ویلی وغه پیسې درونه سپارلې دا غلطه ده څنګه ما درته د خالد سبا له درونه سپارلو نو د غزر روپیم دی فما او به وته ما وفا ونکړل و من اسپارلو نو کفالت بنفس مخ کې نو کنه او دا کفالت بالمال ربانی را لیکه دواړه ځکه کفیل شو پوه شوي په وته وګوره اوس فإن تكفل كجرز كفيل جوړ شم یو سړی بنفسه د بلکس على انه بدی شرط على انه لم يوافي به كشريدي كفيل وفا ونکړل پدی مکفول به حاضر اول بانی لا وقت کذا مثلا جمعه ورځ پوري یا ثواب پوري فهو ضامن انه کفیل وي زب ضامن مال ما دا پیسو هم علیه کم چې پدی مکفول به بانی دي مکفول به بنفس معنی دي او 1000 مثلا غزر روپي فلم يحذره الى ذلك الوقت بما دا
کفالت بالنفس کې دا ونسپارلو د حاضر نکړلو دغه وخت ته نو لازمه زمان المال ورسره ربانی پیسې هم تشوي لازم شوري وجه الکه کفالت بالمال کې کده چې شرط پورې معلق شي چې شرط معتاد وینو ټیک دی ښا دا بیان کوي لأن الكفالة بالمال چره دا معلق شولي بشرط عدم الموافات دي شرط پوری چې هغه موافات وفا ونشي زیدر ته حاضر نکم او شرط موجود شو کنه حاضر مې نکو تاسو پیګه کنه وهذا التعليق صحيح دا تعليق ټیک دی نه فائدہ وجد شرط کله چې شرط موجود شو معنا ورته ومن اسفر الله غورز باندې لازم هو المال نو مال بمر باندې لازم شي او به وره چې مال لازم شو د کفالت بالنفس نه زبري کېږم نه بری کېږم دواړو کې را علمه د کفالت بالنفس نه سره کله بری کېږي چې مکفول به وسپاره هم اعلان د اسپارله پوه نه شولې به ولا يبرون بری کېږي کفیل ان الکفالت بالنفس نه هم ولې دوړو منځ کې ته اعتراض وکړي چې لکه دلته خو په مالم را لې کفیل باندې ورا دي چې منافات خو نه شته دوړو کفالتونه را لأنه وجوب المال جري عليه بكفيل باندي بالكفالة بكفالة بالمال ده وجنا لا ينافي الكفالة بنفسه ده هو منافي ده كفالة بنفسه ثم منافي هون ده كنا بوين الشيء إذ كل واحد منهما زكاة دوالو منس كي منافات نشتا زكاة هر يو بدي دوالو كي ده دين ده وسوق ده بارا حق ده وسولي ده بارا يو مزبوطيا ده دي كي منافات هون نشتا يوم ده حق ده وسولي ده بارا مزبوطيا ده وبلم ده ذکر هر واحد منهما فکفالتین کی یعنی کفالت بالمال و بالنفس کی هر واحد بری دواړو کې لتوسق عاد اعتماد د باري نو دې کې سمانافات نشتا بر وګوري امام شافعي رحم الله دې صورت چې دا کوم صورت هم بیان کو صورت مسله دې کې دا کفالت بالمال چې دې ټیک نه وای من ما څه ویلی یوسفا کچری خالد می درته مثلا سباله ونسپرلو نو دا هغه کمی روپۍ دی هغه پما وې دې کې قمار معنی ده ولې دلته د روپۍ دی په مارا شي دا منګه معلق کړلی شرط متردد پوری هغه شرط متردد څوک خالد سپارلو پته نه لګي زه به خالد سپارما روپۍ په ما لازم نه راځي کنه به سپارما روپۍ بر باندې لازميږي دا قمار دی چې ما به حق د روپۍ سب به حق د روپو جوړیږي او که نه به جوړیږي لکه سړی چې لاټري واچي لاټري به دی روزي چې روپۍ به تاسو ملاويږي کنه به روزي چې نه به درته ملاويږي دې څه وایي قمار ورته ویل کېږي نه رسې به جواري ته منغوایو دا ټیک نه دی وایي ځکه ما ویلو کدا مې در وسپارلو حق د روپو به نه جوړه کوم نه سپارلو جوړ بي داغه حق چې د پیسو په ما باندې لازمي دل دم یو سبب د متردد شي پورې معلق دا ټیک نه لکه به هم نه د جایز الکه بلانکې کار کوو شو نو به وخت باندې د شې در خرڅوم او کوونه شو نه به در خرڅوم به کوم دانه دی صحیح ولې دا قمار معنی پکې رااله پوه شوي کنه او غررم پکې دی ور سره بالکل دی کې غررم دی وګورئ كما دي وقال امام الشافعي رحمه الله فرمای لا تصح هذه الكفاله ولي لانه اصل کې غرر درې اقسام دي کا غرر یو عام معنی ده باقي کې یو معنی قمارم ده نو کله چې خاص موجودي کې منطق او قاعده د عام ور سره خامخا موجوديږي خاص ملزوم یو عام څه وي لازمي نشکم د کې چې قمار د غرض له قمار د خاص دی د عام غرر د ور سره خامخا راځي وګورئ لا هذه لانه تعليق سبب وجوب المال ويدلته هو معلق کو سبب د وجوب المال هغه معلق کو چا پوری بالخطر خطرې پوری سبب د وجوب المال څوک د زماني سبب نه چاره لپاره سبب د وجوب المال لپاره او زماني چا پوری معلق کو کدا می در وسپارل درونه سپارل دی پوری پدن لګي سپاری به کنه ون رسیدلې په فاش مال بیا سره مشابهت را لې ولنا مرته به جواب کې وایو انه يشبه البيع ويشبه النظر لك بروغري دا کوم کفالت چره کنه دې مشابهت د بيع سرم دی او مشابهت د نظر سرم دی بيع سره د کفالت څنګه مشابهت دی چې ما ته خالد ویلو چې ما 100 روپۍ یوسف لور کا به عزت تعالی در کما نو ما یوسف لور کې خالد مال راکړې مبادله المال بالمال شو کنه بيم شو بل طرف ته وګوري نظرم دی نظر کې بچای او شی نه لازم بزانې لازمي دلته په معنا و لازم چې پیسې سب لور کوم بزان می د خپل لازم کړلې نو مشابهت د نظرم سرم شو د چا سرم شو بای اشاره
نو موږ د سکو د دواړو مشابهتونو نه حصہ ورکو ورلا نو بیا که چې کله شرط ولګي کنه او متعارف شرط نه بیا فاسد د مخ کې ویلې وکه خیلمي دسی وکنه بلکې دسی وایي بیا کې چې شرط ولګي بیا فاسد دی او په نظر کې چې شرط ولګي نظر نه فاسد اوس به څه کوو موږ د دواړو سره مشابهت دي نو دسی کو تقسیم کو کله چې شرط ولګي چې هغه متعارف نه و نو به د بیا مشابهت له ترجیح ورکو پس به موږ وایو دا شرط بیا سره مشابهت دی بیا شرط فاسدی کې دا کفالت هم فاسد دی پوه نه شولې به او کله چې شرط ولګي چې هغه متعارف شرط وي نبی منګه مشابهت د چا سره جوړو نظر سره او نظر په شرط باندې فاسدیږي نه نبی به د کفالت هم فاسدیږي نه پتن لګي پوه شوي کنه وس شرط لراشه که متعارف شرط او متعارف نو بس به د نظر مشابهت له ترجیح ورکو لکه دا متعارف شرط دی که سبب اور می در حواله نکو پیسې بما بس د نظر سره کم مشابهت دغه له ترجیح ورکو بس کفالت ټیک دی لکه ویږي لکه توغ دی ښا او کچري شرط داسې شرط چې هغه متعارف نه وو لکه مثلا که هوا راوته پیسې روالو تل نو پیسې پما او یا د مشرق سیډه هوا روالو تل پیسې پما یا د مغرب سیډه دا وځي شرط دی چې دا متعارف نه دی نه دا شرط چې ولګیدل به مشابهت د چاله ترجیح ورکو به سره نه به دا کفالت څوي فاسد وي نه رسي به اسو ګره لکشن من وایو انه يشبه البيع مشابهت د چا سره دی چې کله او تامر کړي به خو واپس وصولي کوي کفیل مکفول انه نه کنه ويشبه النظر د نظر سره مشابهت دی هغه څنګه دی من حيث انه التزام پدې کې التزام دی بشان یو بزان من یو شی لازمي هرن کې لازم نه نفقل من وایو لا يصح تعليقه سین دی تعلیقی بمطلق الشرط پوری دی وخت کې چا سره مشابهت ورکو به سره لکه حبوب الريح لکه هوا رالوتل ونحو دغشان باران راتل او صيبوي بشرط متعارف دم ویلو کنه ولی دا کار مونږ وکړلو عملا بالشبهين د دواړو مشابهتونو ام لحاظ وساتلو اصل کې نن منګل ته قدرت کې دا مسله ویله عملا بالشبهين والا کتاب الحجر کې ویله کتاب الحجر کې او به التم دا قصه وکړه تاسو ته لږ وخت شي دا قاعده مونږ له بار بار راځي چالک د دوو شینو سره مشابهت ده نمنګ د دوړو مشابهتونو لحاظ ساتو په دوړو عمل کو داسیم کو د سیده کنه خبره بار بار راځي لکه دلته چو شو دا عملا بشبهين دا قاعده اصل کې د دوو مادونه جوړه ده د دوو قاعدونه یو قاعده ده د اصل کې 59 نمبر ماده د شرع مجله کې 60 ده چې اعمال الكلام اولا من اهماله کلام العمل ورکول اولای د چانه محمل پر خودلونه د دې بل تعبیر د اعمال الدلیل اولا من اهماله او د دې بل تعبیر د اعمال الدلیلین اولا من اهمالهما چې کله دوه دلایل راشي کنه دوړو العمل ورکول اولاد د دینه چې دوړه محمل کی بیا عمل کی او یو د دینه دا اولاد چې دوړ لته ورکی عمل دلته وسوګری یو طرف ته دلیل د قیاس به سره مشابهت دا دلیل وای چې هر قسمه شرط سره د فاسد شي بل طرف ته دلیل دا چې نظر سره مشابهت قیاس کا په نظر باندې دا وای چې هر رنګ شرط دی جایز شي موږ د سکو یو محمل پر خودل یو العمل ورکول نه کوي دوړه محمل دوړو العمل ورکو اعمال الدلیلین اولا من اهمالهما د قاعده په وجه نو یو لم لګ عمل ورکو بل لما کله چې شرط غیر متعارف به معنی مرقیاس کړو کله چې شرط متعارف نظر معنی مرقیاس کړو ایوب چې بل قاعده دا غینم جوړلې بل قاعده دا چې کله اذا تردد الشيء بين الامرين کله چې شی د دوه امرین ترمنځ متردد شي یو سرم لګي بل سرم لګي نو يوفر حظه من كل واحد منهما نشي ته بده د دواړو مترددونو حصہ ورکو دلته اوس دا کفالت د دوه شیانو منځ کې متردد شو به یو د نظر دوړو نه مولې حصہ ورکړه خو نه شولې په وګورئ لکشن عملا بشبهين والتعليق بعدم الموافات متعارفون دا معلق کول عدم موافات پوری کچری ما در حواله نو کو نو پیسې پما دا متعارف شرط دی بس نظر سره مولا تشبیه ورکړه تاسو په شولې
ومن كفل بنفس رجل وقال وإن لم يوافي به غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه زمن المال. لک برو ګورئ ما یوسف ته ویل کشری خالد درته سبا پیسې در نکړلې کنه زه د خالد کفیل یم ښه یاد ساته کفیل شم که پیسې در نکړلې پیسې هم دې په ما په دې کې خالد وفات شو نو کله چې مغفولان هو وفات شي نو کفالت بالنفس خو پر مخکې درس کې ویلي وغه ختميږي کنه خو کفالت بالمال را باندې رااله ځکه ما څه ویلو کغه در نکړلې په ما نو ورې نکړلې کنه ورې نکړه همل شو نو بس په ما پیسې لازم شي پاتې شو کفالت بالنفس هغه څه شو ادم مغفول عنه کم چې مغفول به جوړوي کفالت بالنفس کې دا وفات سره ختميږي. ومن كفل بنفس رجل څوک چې کفیل جوړ شي بنفس یو سلی باندې وقال ودسي وي وان لم يوافي به غدا کشرما وفا بدمانه غدن ونکړه فعليه المال هغه وفا ونکړه پیسې در نکړلې نو بما ایمان لازم. فإن مات المكفول عنه بعد الغد خره قید به سره لګوي د سبا نه پس د مغفول عنه مل شو بس من المال ولتحقق الشرط شرط سره هو عدم الموافات وفا ونکړه. قال قدري فرمای امام محمد رحم الله ومن ادعى على آخر 100 دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يوافي به غدا فعليه 100 فلم يوافي به غدا فعليه 100 عند أبي حنيفة رحم الله. لک برو ګورې ماته دی یوسف داوا وکړه په خالد باندې چې د باندې زما مثلا 1000 دینار پوری دي دا بیانونه کو چې کړه دي ک کوټه دي دا بیانونه کو بس د خالد د طرف کفیل بالنفس جوړ شوم او دا مې وته ویل کفیل بالنفس شوم او که سبای درته د غستا دینار درونه سل مثالی کتاب کې سل لیکل سل لیکه یوسف داوا وکړه زما په خالد باندې سل دینار دي او بیانونه کو چې کړه دي ک کوټه دي زه کفیل بالنفس جوړ شوم او مې ویل کتاله سبا د غسل دینار در نکړه پما نو سبا له دی خالد ور نکړه بس حکم شیخین وی پما باندې د کفالت بالنفس سره کفالت بالمال سل دینار مرال اگر کدا بیان نه دکړی چې دا کوټه دي ک کړه دي داوا کې ښا یې سب نو کړي او امام محمد رحم الله وی دا صحیح دا ټیک نه ده د کفالت بالمال صحیح نه دی او ته وګورئ ومن ادعى آخر یسب داوا وکړه په خالد باندې 100 دینارین بینها بیان کړو چې کړی دي او بیانها یې نو کړي حتی تکفل بنفسه رجل تر دې چې کفیل ته جوړ شو یو سړی تکفیل ته جوړ شو د نفس یو سړی مثلا زه ته جوړ شوم او د سیمې ویل على انه ان لم يوافي به غدا کچری دی خالد ته دا پیسې سبا د نکړلې فعليه 100 نه په ما باندې به زروي اصل روپي فلم يوافي به غدا بس دغه کس خالد چې د وفا ونکړه بده پیسو باندې سبالا فعليه نو بس بده کفیل باندې مثلا په ما باندې د اصل روپي رالی عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحم الله عمده مفتبه رايدا وقال امام محمد رحم الله فرمای ان لم يبينها کچری بیان نه کړي کنه وای کچری بیان کړي دی یوسف چې زما په دی خالد باندې سل دینار دی کرا کدا بیان کړي خو ټیک دا او بیان نه کړي لکه موږ مسله کې بیان نه دی کړي بس به نه دی سي وګورئ علم يبينها کشر بیان د وصف ول نه کړي او به حتا تکفل به رجل او به یو سړی کفیل جوړ شي مثلا ز ثم دع بعد ذلك او کرستو به داوم وکم یوسف داوم وکي رستو چې ما کې مې پیسې پوری دی هغه کړې دي ما کې مې پیسې پوری دی هغه کوټه دي کرستو بیان مو کې به مول اعتبار نشته او به داوو کې د مدعی د یوسف بعد ذلك بس دین چاله کړه پیسې پلان کې قسم وي به هم لم يلتفت الى دوا او دغه داوی ته به التفات نشي کېدل وجه سره لانه علق مالا مطلقا لکبر وګورئ خالد ویلیو یوسف چې زما په خالد باندې 100 روپۍ دي د څه ده کنه او ما مطلق خبره وکړه الکا کچری یوسف خالد ته تر پیسې در نکړلې سلبما دا مې ویلي دي چې اغه سل د کم چې ته داوا په خالد کې هغه په ما دا مې ویلي نه به دي مطلق مې ویلي دي او دا غشان کفالت ټیک نه ولیکن د رشوت والا معنی پوهیږي کنه څه مطلب کده وفا وکړه ټیک د بما بشي
او وفا یې ونه کړله بیا په ما باندې نه دي کې رشوت دی رشوت څنګه دی یو صورت کې په ما لازمیږي بل صورت کې په ما نه لازمیږي کله وفا وکړله په ما نه لازمیږي نو دې صورت کې تاسو وګورئ دې کې زه په ځان روپۍ لازموم او دا رشوت دی رشوت چاته وي پیسې په چا نه لازمي راشي پی او دا ټیک ځکه نه ده تاسو ول دي کې څه معنا رشوت والا معنا پرته ده پته نه لګي پوه شوي کنه تاسو وګورئ لانه علق مالا مخفل مال معلق کو مطلقا مطلق مطلب نسبت مې نه وکړي هغه پیسې چې ستا کم په خالد پوری دی په ما دا مې نه دی ویلي کنه راځه والله الا یرات بخطرن خطرې پوری څه مطلب کده در کړی نو په ما لازمي کده رینه کړی په ما لازمي نه دوس دلې ورکی کني ورکی دا خطر ده کنه متردد شي دی چې به کني با الا یراد تنک تل کیږي انه لم ينسبه الى ما عليه سلیم منسوب نکړلې هغه پیسو ته کمی چې بده خالد پوری ما خود سنول چې کمی په خالد پوری دي ستا هغه بزدر کما مطلقاً ویل او وی ولا تصح الكفاله ولا هذا الوجه بده طریقه کفاله ټیک نه دی ما وختي وجه ویلا ولدا څه دی ولې سب رشوت دی کنه یار څنګه رشوت دی رشوت دار کدي خالد پیسې ور کړلې به په ما لازم دي نه دي او زبم په مازان لازم ومه دغه صورت کې نه دي کنه او دی رشوت فایده دار چې زه د خالد د یوسف نه خلاصو مالک روپۍ په ما شولې بس فرید ده خیرم دې کنم دې وین بیان اگر ګرسته به بیان مو کی یوسف رسته ازما کوم پیسې پوری به څوي خروي یا کوټوي به مول اعتبار نشتا بل وجه وردا ولې ټیک نه ده اصل کې کفالت ال ټیک وی چې دا و ټیکی دلته د یوسف داوا په خالد دا داوا ټیک نه ده داوا سره داوا خو ال صحیح چې کله په داکمه پیسو داوا کې دغه و سب بیان کی دا وی د پر خپل پنځل شپاله شرایط دي ان شاء الله مې القضات کې بل بیا راشي شرطه هغه وزاره چې و سب بیانې یوسف ویل زما په خالد پیسې دي مطلقاً ویلي دا داوا صحیح ده نه ده چې کله داوا ټیک نه په داوا چې کوم شی بنای ازما کفالت ام ټیک نشو وګورئ ولانه لم يصح دا شیخ ابي الحسن کرخي دا وجه بیان کړي دا وټیک نه د من غیر بیان ک بیان نه شوی فلا يجب احذار النفس چې کله دا وټیک نشو لا احذار النفس هم ټیک نشو دې خالد حاضر ول ما باندې لازم نشو ځکه دا وټیک نه دا او د خالد حاضر ول کچري و نشو په ما باندې د ضرور پي سلو پي د سی ویلو کنه هغه به د کفالت د کفالت بالمال په کفالت بالنفس بناو مې ووري پوره مې نو ویلي دا کفالت بالنفس چې دا بچا باندې بناو په داوی صحیح داوی باندې دا داو صحیح ده نه ده نه کفالت بالنفس صحیح نشو او کفالت بالمال چې په کفالت بالنفس باندې بناو نه کفالت بالنفس چې صحیح نه ده کفالت بالمال هم څه شو صحیح نشو اورا ولانه لم يصح الدعوه صحيح ومن غير بيان فلا يجب واجب نشو الاحذار النفس واذا لم يجب كله چې واجب نشو احذار النفس لا تصح الكفاله بالنفس نشولا فلا تصح بالمال نشولا ولانه بناء عليه ذكر كفاله بالمال كفاله بالنفس باندې بناوا بخلاف ما اذا بينها كشروع کې بیان کړو چې ما پیسې کمی پوری دي کړې دي ندي صورت کې داو ټیک ده نو کفالت بالنفس ټیک ده نو کفالت بالمال هم څه دی به ټیک دی ها بخلاف ما ولهما شیخین ود څوي هغه وې دا داو ټیک ده مړه دا داو سره ولی عام طور خلق داوا چې کوي کنه نو پیسې مجمل ذکر کوي داوا مجمله کوي ډیر بار چې دا مدعا علی ځان لچرتا څه دلیل ملیل پیدا نه کی اوبه چې کله د قاضي مجلس ته راولي نو الته به پورا واضح بیان کوي دلتم دې سړي صرف داوا مجمله کړي د بس دا داوا چې کله د قاضي په مجلس کې بیان وکړو رستو چې زما کړه پیسې مراد وي نه غرستونه بیان با قول داوی سره ولګي ډایرک بده شي لکه شاول نه ویلیو کړه پیسې دي نه دا وټیک شو کنه شو پدن لګي پوه شوي کنه خلک شروع کې خود سينه وای چې څنګه دي وګورئ ولو ما دا دلیل دار چې ان المال ذکر معرفه اې دا مال معرب ذکر کړي دي د سړي څه ویل الا يوافي به غدا فعليه المئه الف لام شته کنه شته دینه مقه 100 مراد دي کوم چې دا وکړي و فينصرف د دې دا به اړول شي اله ما اق پیسو تعالی کوم چې بده مدعی باندې وي والعاده او بل او عادت چې جرت جاری دی به اجمال فی الدعوه پداوو کې د اجمال فتصح الدعوه صحیح کیږي علی اعتبار البیان
رستو کې بیان وشم ټیک ده فاذا بیان کله چې رستو د قاضي په مجلس کې بیان وکړو دا رستنه بیان چې التحق البيان باصل الدعوی سره ملحق شي فتبين او واضح بشي صحت د کفالت اوله چې هغه ټیک شو کفالت بالنفس نو فيترتب عليه الثانيه نو دا بل هم به مرتب شي تاسو پیږي کنه نو فتبين صحت الكفاله الاولى واضح شول صحت د کفالت د اوله بنفس یادی او چې هغه ټیک شول دا بل باغی بنا دی بل هم صحیح بشي تاسو پوه شئ کنه قال قدري مولا فرمایي ولا يجوز الكفاله بالنفس بالحدود والقصاص عند ابي حنيفه رحمه الله برغوري جی اوس وای په حدود او په قصاص کې کفالت دا ټیک نه دی بالنفس څه مطلب زد د یوسف داوو کې په خالد باندې تازینا کړی دا او عزت د قاضي مجلس له بوزه مدا وسره نه زی وایزه به صلی الله شما یوسف ورته مال تکفیل راکا پوه شو یا تا غلا کړی د مال کفیل را کزر کا وترا سوس نه کفیل را کچي به دې من قاضي مجلس ته حاضر کو نه دا کفالت ټیک نه دی پوه شو لې دا څو کوئی امام سے وای او صاحبین وای کشری حدود د سیو چاغي کې د بنده حقو لکه دی خالد کنزل کړي یوسف ته د زنا او غوانو سره ثابت نه کړه هدي قذف خو به نه کنه دا قاذف جوړ شو د خالد به یوسف ورته وای تا چون کې څلور غوان رانه او سلمہ سبزیز خپل سبای کومه تا منې سیکوړی جاری کومه سره رضا دا وته وای نظم به بسره الشموي کفیل را کنه به عزت کفیل ور کړل ما نو صاحبین وای چې کوم کې بنده حق لکه هدي قذف کې به دلته کفالت ټیک دی نغشن قصاص ته یوسف دا و په خالد و کې تاسو څوک وجلې دي ما سره قاضي مجلس لال شدا و سره نسی زو ول کفارت بن کفیل بالنفس جوړ شمنو دام ټیک ده څنګه دې کوم د بنده حق شته نو صاحبین وای کوم حدود او قصاص کې چې د بنده حق ولته کفالت د چا باندې چې داوا وشي هغه ولکه کفیل بالنفس ورکی سیدا او امام سی وای مطلقاً نه ده صحیح وګورئ ولا يجوز الكفاله کفالت نه جائز بالنفس په حدود او قصاصو کې اند ابي حنیفه رحمه الله معنا هو معنی دا د چلایج برو جبر بنی کیږي علیها په کفالت باندې کفالت بالنفس باندې جبر بنی کیږي اندو دا ولی وای ځکه کچری دغه کس وای ټیک د خپل سیډه کفیل در کومه کنه بغیر څه زور نه هغه بدی راضی شي بس به ټیک ده حجبر به بنی کیږي چاته کفیل غوړی دا نه ور کوم غازی وته وای چې زر کوله وری نه ده ضروري مطلب باندې پوه شوي کنه که خپل ولور کې رسته مسله روانه ده به صحیح ده خو جبر به بنی کیږي وقال صاحبين ويجبر جبر من بكي بعد قذب کی ولی لك دې کې د بنده حق دی لان فی حق العبد حق العبد زکه بده کې حق د عبد دی او فی القصاص کې هم ټیک ده ولی لانه قصاص شری خالص حق العبد خالص د بنده حق دی بخلاف الحدود الخالصه لله تعالی په خلاف دا حدود کې چې کوم خالص الله تعالی د بری لکه حد زنا حد شرب وغیرہ الته ټول وی چې الته پچا دا وش ولا اصل کې غدا و ټیک نه ده حدود او قصاصو کې داوا ټیک نه ښه ډایرک وځي یعنی دا داوا کول چې تا ځال ته بوزم دا ټیک نه ده زه خپل ځکه نه به باغ قاضي به کسان راولي کچر دتا غوان پر کړه به بوزي پیږي کنه برحال په خلاف د حدود خالص الخالصه لله ولی ابي حنیفه رحمه الله قول علیہ السلام ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا کفالت فی حد حد کی کفالت نشته دا ویلی چې حد قذب نه علاوه یادوما مطلقاً ویلی من غیر فصل تفصیل پکې نه دی کړی ولئن مبنى الكل على الدر بل وره د حدود بنا دا په در دفع باندې د حدود ختموي او ته ته وس کفیل نشي الګ غذر کوا کفیل را راکا انت خو کوشش کې چې حد جاری کی حالن کې حدود کې حکم دا دی چې حد څخه ختم کړ بنا د کل چې د هغه بدر ایمان ده دفع باندې ده فلا یجب فيها نه به واجبي کې حدود کې الاستیثاق مضبوط والے چې کفالت کفیل جوړ شي څوک بخلاف سائر الحقوق بخلاف د نور حقوقو التا بنا دغه بدر انوي لان لا تندرو بالشبهات وشبهات نه ختميږي فيليق به الاستيثاق التا مناسب د استيثاق مضبوط والے یعنی کفیل نیول لکه تعذير کې یو سړی څورنه کړی دا هغه باندې تعذير جاری کېدل حکم لګي او ته دغه نه کفیل ونی چې نو بس به ټیک ده کدا تعذير کې دا حکم نشته چې شبهات سره ساقط کړي تعذير بیان روان دي بلکې موږ د نکاح کې ویلې هم ولو سمحت نفسه به ادم مسله رااله کړه خپل خالدي ویل مثلا هدي قذب کې یا قصاص کې چې بس ټیک ده زکه فیل در کوم درله نو کچري
هغه سخا وکړه د خپل نفس به په اعطاء الکفیل باندې صح بالاجماع ټیک ده موږ ویلي جبر به نه کیږي وخت می ویل کنه که خپل کفیل ور کوي مغضوب ته وای زما د پلان کې زما د طرفه کفیل شو یا څوک چې د قتل دعوه به کوي هغه ته وای چې پلان کې زما د طرفه کفیل شو لانه امکن ترتیب موجبه وای دلته ممکن دی چې مرتب کو ترتیب موجب به هغه حکم د کفالت دا مرتب کو علیه بدی باندې څنګه لګو ګوري اول یوسف دوا به خالد کوله تا ما ته کنزل کړی دي یا دې زما څوک وجلې دي اوس یې کفیل جوړ شوم چې دا پلان کې زما د طرف ته کفیل شو ناغه د کفالت معنی پکې را لکنه هغه څه مطالبه څنګه و شروع کې ویلو تعریف مولا څه کړو یار ذم ذمتي لذمتي في المطالبه مخکې هغه پورې او اسما پورې مشوله زما ذمه مغه سره زم مشوله مطالبه کې مخکې سره بغنه مطالبه کې دروازه مانم کې ټیک ده کنه ممکن دی مرتب کول موجب د عقد کفالت علیه بدی دی قسم باندې دا کومي چوکړه ولی لأن تسلیم النفس فيها بحدود کې دا واجب وي هغه باندې واجب وکنه ځان سپارل په اصل باندې نو فيطالب به الكفيل کفیل له مطالعه کیږي فيتحقق الذنب متحقق شي مخکې سره بغنه و مطالبه وسبه کې ذنب سره ملګری شمانم شو راسي به